بس خبر وکړئ تاسو مسلمان یې که کافران؟ مسلمان یو. څومره وخت نه درسره یو؟ 3 ورځې نه. د څه وجې نه راغلي یې؟ سبق نه پرېږدم. سبق دی نه پرېږدي؟ د کوم شي سبق ته؟ د قرآن شریف نو ته خو چې زه مسلمان یم، مسلمان خو مسلمان نه تللی، نو بیا سبق ته ولې نه پرېږده؟ دا زما کورنۍ راته ختم کړي. کورنۍ درته ختم کړي؟ چا درته ختم کړي؟ دغه هلک. دې هلک درته ختم کړي؟ کوم ځای کې درته ختم کړی؟ هغه کوټه کې. کوټه کې؟ دې درته څنګه درته کورنۍ درته څنګه ختمه کړې وه؟ ختمه کړې وه د چت دې ښکته راچولې وه کورنۍ. دا د دې په ځای کې نه راوتلی یم، دا دې سبق ته نه کېدم، مسلمان یم. ښه، او کورنۍ درته ده ختمه کړې که دې کور والا درته ختمه کړې ده؟ کور والا راته ختمه کړې. او چت دې څنګه درته ختمه کړې؟ چېرته کړي؟ ښکته یې راچولې وه. راچولې. او تاسو اوس دې ماشوم له کوم تکلیف ورکوئ؟ خالي سبق ته نه بولو، سبق ته یې لکه وو خالي اچوو. دا څنګه بېهوشه کوئ؟ څنګه یې بېهوشه کړو؟ تاسو بېهوشه کړو، زه وګورم لړی کوي، بېهوشه کېدی کو څنګه یې لکه کور مدرسه کې؟ داسې یې بېهوشه کوئ؟ د ګناه نه ده، دا خو ورکوټی ماشوم دی ستاسو. دا ګناه ده، خو دا د دې کورنۍ زما کورنۍ را ختم کړې. نو دا خو وړوکی ماشوم دی، دا خو تاسو نه ویني که نه؟ موږ نه وینو، دا پلاران یو، دا ورور یې نه یو، ورور یم، دا کورنۍ را ختم کړې. او څو کسان دي تاسو؟ موږ یو کس یو کس یې؟ زه اوس یو کس یم. ښه، او ته دې نه عمر کې غټې که ورکوټه یې؟ زه کوچنی یم تر اوسه. کوچنی یې ده نه؟ که نه غټې تې؟ زه کوچنی یم تر اوسه. کوچنی یې بیا مه راڅخه چې ښه کلمه ووایو. نه سر مه لګوه، توبه وباسو داسې. اوله کلمه یې طیبه لا اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم. صلی الله علیه زه وسلم. قسم کوم چې بیا به دې ماشوم ته نه راځم، بېهوشي به پرې نه راولم، زه به ته دلته کې ایسارېږم، او که دوکه دې کړې وه بیا به دې په سزا سزا مړ کوم. ښه واده شوه؟ دوکه خو نه ده؟ واچو ګوتره ګوتو کلک زور که دننه راوځه. شابه ورکړه شابه الله، شابه شابه زور سه توځه الله. ها الله سنوم دی لکه مزمل یې؟ کوم ځای یې؟ د کوټې نه راغلی؟ چا سره؟ خپل پلار سره. څنګه یې اوس؟ ښه یې؟ څه خو درته ویلي نه دي؟ چغې وخوېدلي ولې؟ دا غریب کوټې نه راغلی، خو پلار ورسره نن د زنانه ورځ ده، پلار یې بهر دی، او یو جن ورسره، او دغه و چې دماغي مسله یې، او دماغي مسلې په باره کې راوستلو چې بېهوشه کېږي. خو هغه پیریانو وینا دا وه چې موږ له یې بچیان زخمي کړي، که څه یې کړي هغې وجې نه موږ دغله تکلیف ورکوو.